په منځ کې لستوڼي دومره اوچتول چې څنګل پکې ښکاري دا مکروه ده. ان دومره اوچت وي چې څنګل پکې نه ښکاري، لږ غوندې اوچت وي، بیا خیر ده، دا مکروه نه ده. خو دومره اوچت ساتل چې څنګل هم پکې ښکاري ظاهر وي، دا مکروه ده. دې وجې نه چې څوک اودس وکړي او راشي مونځ ته، نو هغه ته پکار دي چې اول د خپل لستوڼي لاندې کړي، بیا مونځ کې شریک شي. اگر که رکات دی تلو خطرې، رکات پاتې کېدو خطرې، خیر ده اول لستوڼي لاندې کړي. بیا هم که چا د رکات د پاتې کېدو د وجې نه مونځ کې شریک شو او لستوڼي نه و لاندې کړي، نو ده ته به پکار دي چې په مونځ کې د لستوڼي لاندې کړي، خو په داسې طریقې سره چې عمل کثیر ورنه ونه شي. عمل کثیر دې ته ویلی شي چې په مونځ کې داسې عمل کول چې بل کس ته وګوري، هغه دا خیال وکړي چې دا خو په مونځ کې نه دی ولاړ، دا عمل کثیر دی، دې سره مونځ فاسدېږي. نو لستوڼي په داسې طریقې سره لاندې کوي چې عمل کثیر ورنه ونه شي، ځکه که عمل کثیر وشو نو بیا مونځ ورسره فاسدېږي، مونځ خرابېږي. دې دپاره ښه طریقه به دا ده چې وقفې سره لږ لږ آرام سره د لستوڼي لاندې کوي. او ښه طریقه دا ده چې یو رکن کې نه بلکې مختلف ارکان بیل رکن کې ده لږ لږ د لستوڼي لاندې کوي. مثلا په ولاړې د لږ غونتې لاندې کړي، په رکوع کې لږ غونتې، بیا لږ په قومې کې، داسې لږ لږ په مختلف ارکانو کې د لستوڼي لاندې کوي. کراهت نه به هم بچ شي او عمل کثیر به هم ورنه ونه شي. او که په یو ځای باندې دا دواړه لستوڼي لاندې کوي، نو دې سره بیا دا عمل کثیر ده او عمل کثیر سره مونځ فاسدېږي، خرابېږي.